سلامونه ملګرو لاهور قلندر چې بیګا کراچي کینګ نه کم میچ بایلل دی لاهور قلندر لا دغه میچ بایلل ډیر مهنګا ثابت کې دی شي څنګه ثابت کې دی شي دی پوینټ ټیبل نه مکمل پیوم چې لاهور قلندر سره صرف یو میچ دی که دغه میچ لاهور قلندر پېښور زلمینه بایلو نو لاهور قلندر بچوټی شي د ټورنمنت نه به بهر شي د ملتان سلطان سره به لاهور قلندر بهر شي چونکه لاهور قلندر په دی پی ایس ال کې پوینټ ټیبل کې 2 نمبر پوزیشن باندې 2 نمبر نه دغه پوزیشن دا وخت په نمبر 4 باندې دی اور بیګای چې کراچي کینګ ټیم سره کوم میچ کړی دی نو هغه ټایم ما کتل چې لګیدا داسې چې دا میچ ته په کس باندې ورکړي لکه د پاکستان دو پریمیم فاسٹ بالران حارث رؤوف اور شاهین افریدی رازی یو 21 رن ورکړي په اخرانو اوورونو کې یو 20 رنونه ورکړي 3 اوور 48 پاتیو چې یو 21 ورکړي یو 20 ورکړي 2 اوور کې 41 رنونه خو دې د پاکستان پریمیم فاسٹ بالران ورکړي اور لاست اوور له صرف اور صرف اوور رنونه پرې خل چې هغه ډیریل میچل لاغه ورکو او هغه باندې هغه اوور رنونه په درو بالو باندې وشو لکه دینه غ ډیریل میچل هم خباله کو ډیریل میچل بیگانی میچ کې د کراچي کینګ خلاف 1.3 بال کړي مطلب نه بال کړي او په نه بالو نه رنزونه ور کړي دی یو وکټ ایشتلې ده خا په پوینټ ټیبل باندې خبره کو چې څنګه لاهور قلندر ځان لخپل کنده کنسته ده تاسو له سکرین باندې پوینټ ټیبل ښکاری جی لاهور قلندر نه میچونه کړي او په نه میچونو کې نه پوینټونه دي او پېښور زلمی له پاتري 3 میچونه درو میچونو کې یو ملتان سره دی یو کراچي سره دی یو دی لاهور سره دی ملتان اور کراچي کې یو میچ پېښور زلمی وګټي اور لاهور نه یو میچ وګټي لاهور نه میچ ګټل پېښور زلمی د پاره ضروري شو نو د پېښور زلمی پوینټونه بشي لس او د لاهور قلندر پوینټونه دي نه نو لاهور قلندر بحقته نمبر 5 راشي او پېښور زلمی به نمبر 4 توزي نو لاهور قلندر اور ملتان سلطان به د پی ایس ال نه بهر شي لکه بیگانه میچ بایدل لاهور قلندر لسومره غټ نقصان ورکول شي هغه تاسو لا الریډي د دې پوینټ ټیبل نخکاری چې لاهور قلندر سره یو میچ او دغه میچ په دې پېښور زلمینا خامخا غټي کچره پېښور زلمی ته میچ غټي نو لاهور قلندر د ټورنمنت نه چوټي کیږي پېښور زلمی چې لاهور قلندر نه میچ غټي اور ملتان اور کراچي کې صرف یو میچ مو غټي کنه نو پېښور زلمی با کوالیفای شي پلی آف مرحله لا اور لاهور قلندر به د ټورنمنت نه چوټي کی رورا بیگا چې کوم میچ وای کې لګیدا داسې چې د یو څه ایفورټس نو یار په باونډریانو د سلور چوکي د نه داسې لاړې ښه ایزي چوکي د نه لاړې فیلډینګ کې ما غرنګ جان د لاهور قلندر نو بالینګ کې هم اغه رنګ جان نو سم د سٹارټ نه په ډیوډ وارنر راکې خل او ته اخره پورې اغه مومنټم چې کم دی کراچي کینګ برقرار وساتلو چونکه وکټس ته هم پرې وتل خو واپسې د لاهور قلندر په میچ کې ونشو د فرست بال نواله تر اخر بالا پورې کراچي کینګ رنزونه کول جی رنزونه کراچي لاهور قلندر نه سٹاپ کړي یو بالر رنزونه نه سٹاپ کړي صرف ډیریل میچل یو اور خو کو چې پاغه ورکه 2 رنزونه ورکل او یو وکټ هم پکې وښتا نور هر بالر ول ټکولې دي او څنګه د ویډیو سٹار کې تاسو لموي چې د پاکستان پریمیم فاسٹ بالران حارث رؤوف او شاهین افریدی ته خو زبردست پټای ورکا جی عرفان خان یازی ویل پلیډ ډیر زبردست بیټینګ ځان دې ثابت کو چې زه خو فینیشر هم يم خو چې دا رنګ ځان تاسو د پاکستان کرکټ ټیم د پارم ثابت کړي نو ډیره مزه وږي جی دا مکمل سکور کارډو په مکمل سيناریو باندې مم فې کوي لاهور قلندر ځان لسنګ کنده کنسته د پاغه باندې فیش وای ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام